نزکه الله رب العزت اعلان کو ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. هر هغه سړی چې هیڅ استطاعت شته دی هغه باندې حج فرض دی. سمانا چې دې سره د انې جانې خرچوي څومره ورځې دلته تیری کور والا خرچوي سرو کوټونه ورته نه وي مشکلات ورته نه وي بیمار نه وي. ها چې کوم شرط فقهاو ذکر کړي هغه ټول دی یو سړي کې موجود دي هغه باندې حج فرض دی. دا به د حج سفر کوي. او بیا حج فضائل یو روایت کې راغلي دي ان العمره کفاره. یو سړی د پر دا عمره کفاره ګرځيږي د یو عمرې نه د بلې عمرې پورې. هر سړی هر کال عمره کوي دا چې کله عمرې ته ځي نماز کې څومره ګناونه دي الله پاک ورته ټول معاف. او حج په باره کې سره غلي دي چې دا کم سړی حج وکي اور حج مبرور وکي هو اس جزا نشته. روایت کې راغلي سی روایت الا الجنه مگر دا چې دا به جنت ته ځي. او بل یو روایت کې راغلي چې کم سړی حج وکړو لم يرفث لم يفسق نیاته جنگي جګړې وکړي نه چاته بد رد کنځلې وکړي رجع كيوم ولدته امه. دا چې کله کور ته واپس راځي دسې د ګونو نه پاکي لکه اوس د مور نه پیدا شوی. حج فضایل ډېر راغلي دا ماده ته یسو عرض کړو ډېر شي. یو روایت کې راغلي حضرت عائشہ رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو ورته یا رسول الله الجهاد افضل الاعمال. دا جهاد لوی افضل اعمال دی فضیلت والا دی. نزونا جهاد کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې نه حج دا لوی جهاد دی. نه جهاد دومره لوی عمل دی هغه باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا حج هم جهاد نه لوی عمل دی. ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلف مواقع کې چې کم شخصیت کې کم ځای کې کم مزاج کتل مغه مطابقي حکم لګول. یو بل صاحب ورته راوړ یا رسول الله جهاد ته زوی مور پلار د ژوند دي وای د مور پلار خدمت وکړه. ولی الته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا پته و چې دا د مور پلار د خدمت اعتبار سره کمزورتیا ده ورکی هغه دا ومنه. چا ورته یا رسول الله جهاد ته سم وای نه د موز اهتمام کوا هغه د موز نه ویلي دي چې موږ جمع سره اهتمام سره کوو. دلته کې ورته دا ویلو چې مونږ به جهاد ته لاړ شو د اشاره دي پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نه افضل جهاد حج دی. حج ته ځو ندیو چې زما مسلمانانو چا باندې حج فرض دی کوتاهی بور کې نه کوي. اور یو روایت کې دا راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مسلمان باندې حج فرض دی او دا حجونه کی دی خوخه دا چې دا يهودي مړیږي که عیسائی مړیږي خدا کله هم مسلمان نشي مړیدل. دیو جن حج بدل راوړو خپل نشي کولای بل سړي د پیسې ورکې ټول اخراجات ورکې چې ما به سره ته حج وکړه خو حج وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغله ورته یا رسول الله زما والد سے ډیر زیات ضعیف دی هغه باندې حج فرض دی هغه په سره زه حج کولای شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې تا پلار باندې چا قرضه وي ته قرضه ادا کې قرضه ادا کیږي ورته یا رسول الله او قرضه ادا کیږي و انده غرانګي چې تا پلار حج نشي کولای پلار په سره ته حج وکړه د سیده لکه پلار دوغو هغه ته حج بدل ویلې حج در باندې فرض دی به گئی. دیو جن کوم مسلمانانو باندې حج فرض دی یو ځل پورا ژوندۍ کې صاحب نصاب سړی د پر حج کول فرض دی دوباره چې کوي نفلی حج دی. مولانا عتیق الرحمن صاحب دی د پیر عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه زوی دیو بیان کې فرمایلو چې ما والد سے 42 حجونه کړی دي پہلا حج فرض کړی دی نور 41 حجونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه کړی دي. ما جوړ لوی خوش قسمت سره لوی بزرګو چې سړی 41 سال حج سلار شي او ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه وږي چې دا ټول اجر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دي. دا کم استدیشت اندازه لګوي شي عمره تلار شي ایوا عمره ټیک ته ځان ترنا عمره کول خو سنت دي خو بیا نورې اکابرو پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې صحابه کرامو پسې کم والدین او فقيه ټول پسې کول شي چې هغه ثواب هغه پسې ورسي. خو بهر زما مسلمانانو چې حج در باندې فرض دی حج به تب سستی کو تهیب نه کوي خپل भरपूर کوشش وکړي او ځان برسای د حج به ادا کوي.